غوره دی دینونه ډیر دي مونږ ته دین د پاک سبحان غوره دی په هر عاشقان لګي خوږې د خپل اشنا خبري په مسلمان لګي خوږې د یو الله خبري چې زاري دل بد قرآن هغه کسان سشو په خدای او رسول چې امین هغه نیکان سشو دران چې په جرګو کې ښکاري دل ګلونه هغه دورانې سمون کی مشران سشو چې د چړې لاندې پلار ته ویل پروا مکوا د اسماعیل پشان منون کی د فرمان سشو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب القدر حضرات علماء کرام خصوصا غوث الزمان ولی ابن ولی جناب حضرت صاحب او ددا او زمونږ د دې ټولو روحانی مشران د حضرت غوث الزمان محتمم سے بنور اللہ مرقده د هغه بچیان ټول زمونږه مشران دي معزز دي مکرم دي او د دوی د کوڅو ته راتللم د ځان دپاره بېادبي ګڼم بیا د حضرت صاحب د وړاندې بیان کول دا د بېادبۍ د پاسه بېادبي ګڼم او بیا زه د جومات کې یو ګوټ او بل ګوټ ته وګورم نو زه داسې وایم چې حضرت څه بختور دي دا دیوالونه چې په دې زمونږه د مرشد کامل استاذ العلماء استاذ الاتقیاء جناب محتمم سے بنور الله مرقده د هغې مبارک سترګې پې لګېدلي څه مبارک ښکلي جومات دی څه ښکلي مبارکې کوڅې دي چې په دې به حضرت صاحب تلو مدرسې ته رونو تاسې ته یو خبره کوم حضرت صاحب ما تاسې موضوع راکړه خو زه به تاسې ته یو خبره وکړم زمونږ استاسې د شرګړ نه بلکې د دې ټولې خطې دپاره په خدای قسم چې جناب محتمم صاحب نور الله مرقده هغه شخصیتو هغه د کمالاتو یو عظیمه خزانه وه چې چا ورسره صحبت کړی بیا تاسې د هغوی نه بیا تپوس وکئ حضرت صاحب د دوی یو شاګردو زه اکثر چې د بنیر علاقې ته یا سوات علاقې ته ما خلق بوزي نو بیا یو خبره دا کوي چې مونږ د محتمم صاحب په مدرسه کې پاتې شوي نو زه بیا هغوی سره ځم او په مینه ځم ورسره محبت باندې دې سره زما 3 ملاقاته شوي څو ملاقاته 3 ملاقاته یو ملاقات په تنګي کې د بخاري شریف ختمو او دې راغې الله الله مونږ په زنده‌باد مړیو مونږ په زنده‌باد مړیو قسم درته خورم سو طالبان حضرت صاحب ته مخې ته ودرېدل
د څادر په سر داسې راواچو ډایرک لاړو په هغه ختم بخاری کې سیدی و مرشدی استاذ محترم مولانا محمد حسن جان شہید نور اللہ مرقدہ مبارک موجودو قسم دے محتمم سے نور اللہ مرقدہ پدا سے انداز دنن شو جسو طالبان او دسٹیج خلق پویدل درویش دا زمانے ثانی حسین احمد مدنی اگا سٹیج تا او رسیدلو ما تا حضرت سو زلی رابطہ اکڑا موبیل باندے ز موبیل کے نامہ نشم لکلے دانا پوئی گمنا دا عجز دعوانکم یا دا ولایت پوئی گمنا نو دا حضرت سے دی با مالجی سو خبرے کوئی دی بخپل نم مبارک واغستو ما بلا ورس جمعی ورس باندے زمان دا ذکر حلقہ لگی نو ما سا خبرہ کولے و جج سے بناستو دا دی متعلق میں خبرہ اکڑا نو اجز سے ما توی دا تا سنگ پیجا نہیں مالدا خو نور پٹے دے شی پا سڑے ورطا دا ٹول لا سمونی سی خو نور نا پٹے گی مالے خو زمان دو علماء اخکولا دا زمان دو زید دعا دا قبل دو دے منگ دو دی پا وسیلہ اللہ تا دعا کو چی اللہ زمان دا عمل دا دی دا عمل صالحہ پا برکت باندے اوکا نو مال منگ نو آغا ما تول چی تا التزی زمان سلام ورطا اوکا قسم دے آغا دا زمانے دا درویشانو سر متعلق دے رونو قسم در تخورم ز نظم چیر دا جلسو تا زما دا بچنگے بیمار دے او بچنگی میں یو دوکا غندم اکڑ را سرا دا اسپتال نیزان را اویستلو ما لگا نن خستاد راتلو رزنو دا اسپتال نوالی راغلے ما تا سترگے ڈکے ڈکے شوی دا نور ڈریپونا با کور کے اخیجم ما دا حضرت سے زم ملاقات تزم چی حضرت سے ملاقات کو مال بچیا پتا خلوی سفر بندے گاڑی کی دی نشم بوتلے سار چی راتللم ما تا بچے را نزدی شو وی جی ما دا پارت دعا اغاڑا زد دی ٹول خاندان تا دا دعا درخواست کم زدیر پزلغم جنم زکر ما دا بچیو ما ورطا پا خاندان کی رسول کی رشتہ اکڑا پا اہل بیتو کی مورتا رشتہ اکڑا مول چی زما دا بچی خو آغا پا کینسر بیماری باندے پروت اللہ دی روح صحت نصیب کی رونو زما زد علم او دا ولایت دعوه نکم خود و خبری میراتا مشرانو خودولی او تاس تا آغا خبری کوما نور پا دی جماعت منگا سنگ سیرت بیان کو دی زینا خود سیرت و عظیم و نمونہ ستاس مخ کے پاتے شوی دا قسم دے غټول سنت سنتو منگا دارالعلوم سرحد کی دویم درجہ وا نو مفتی عبداللطیف صاحب نور اللہ مرقدہ را روانو ایوب جان بنوری صاحب نور اللہ مرقدہ اب چې رشکی نه راخ کته کېدلو زه طالبم زما په خوانه دی علماء دا پیزار خوخ دی چې د علماء پیزار سینې سره اونی سما د دې اولیاء پیزار سینې سره نسی او کده دی خلق را باندې نور سو ګمان نه راتلره زبانن په دې کوسو کې خپیه بل خپې ګرځیدلما ما بول پدی کی زما معشوقه ګرځیدلې دا عشق من دا عشق او معرفت خود دوی نه یاد کړي تاسو ته دو خبرې کوم ډیر تقریر درته نکوم رونو رب العزت تا خوخ عمل پټول عملونه د انسان کې عاجزی ده الله دې مونږ تاسو کې عاجزی راولي د حضرت صاحب یو شاګرد خاصو اغی سره به زما تعلقو کې ناستم با زما د حفظ د دریم ولسمه سپاره و زمونږ یو استاد حرم لتلو مدینه طیبه ته چراغ زی ستلمشه ته ورغلم ما لاسونه خپل کړل نو اغی سر رومالو د مدینه طیبه نو اغی راته د سر نه اوتړلو ما ته هغه وخت کې د مرګرو اسی حافظ ویلو ما ته ویل حافظه دا رومال لا د چارا کړه د سر نه د تړم خو غره پټکې به نه غورځي نو زما د هغه وخت نه پټکې ډېر خوخو نو د محتمم صاحب نور الله مرقدہ یو شاګرد نو هغه سره زما ډېر مینه وا او ډېر محبت ما جماعت د محتمم صاحب نور الله مرقدہ د سي واقعا بیان کې چې تا د سلیدلې مخامخ او تا ته څه خبرې کړي نو ما ته ویل وای حافظه مالیا وی خبره توکم مال چې وکړه دا د سن چې کم 2003 خبره ده او 2003 خبره ده نو ما ول جرا توکم ما ته وی یو ځلی قرآن شریف په لاس کې را روانو مدرسې ته راتلو ترجمه د پاره وی قرآن شریف په لاس کې
ترجمې ته راتللو نو صادر کې دا قرآن شریف پټ نیولی و داسې وایي زه راغلم ورته وایي ما ورته ویل چې جي دا ما ته راکړه وایي ما ته ویل چې نه راځه ته راسره همداسې راځه او دا به زه خپله ونیسم ما ویل چې یاره جي زه به یې در سره یوسم ما ته وایي راځه زه خپله وړی شم وایي څه ځای پورې لاړم وایي اکثر وایي مخې راوړو چې اکثر شاګردان د استاد نه وروسته ځي اوس موږ مخکې ځو ښه ځکه دا د کمپیوټر دور دی که نه موږ د استادانو نه 12 کاله مشران یو زه چې په دې لار تېرېږم دا خبره ما نه کوله خو اوس یې کوم 2 ځایونو کې زه ګاډي کې کوشش کوم چې حرکت بدل کم یو چې اکوړي باندې تېرېږم یو چې د مردان نه راوړم او داسې ځم نو زه وایم دې لاره باندې به د محتمم صاحب نور الله مرقده نظر پرې وتلی نو حرکت بدلوم که خبرې کوم ذکر شروع کوم او که څه اخبار ګورم نو تلاوت یا څه شروع کوم نو ما ته د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او د محتمم صاحب نور الله مرقده قسم دی ما نه د دې خاورې نه حیا راځي نو تاسې له دا خبره کوم ما ته وایي چې ګوره اکثر دا شاګردان د استاذ نه شاته رواني نو که ته ما نه قرآن شریف والي هسې نه چې د ادب په ځای درنه بېادبي وشي بیا به ته لږ زما نه شاته شو نو د قرآن شریف بېادبي به راشي آی های های مونږ خو مړی وو د زنده‌باد پسې خو د زنده‌باد پسې مړی وو زه یو ځای ته لاړم جلسې ته نو زما یې بلا داسې نامه لیکلې وه غټه زما د استاذ محترم د بچي نامه یې لږه وړه لیکلې وه شیخ عزیز الحسن صاحب دا زما د استاذ بچی دی منګه دا نه یو د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند سره چې د چا تعلق وي مونږ د کتاب د وړو نه وړاندې د کتاب ادب یادو الحمدلله بے کتاب ته کینو دا خو چې قرآن شریف ته کینې او صرف د 3 ټکیات کې نو بیا چې د منبر ته وخیږي برکلی مشرک او برکلی کوزکلی بدعتي دا تبا او دا تبا نرونو دا مین وجه دا ده چې د ادب دروازه بنده ده نو ما ته هغه مولانا صاحب ویل وایي قرآن شریف یې راوړلو ما ته خو یې رانکو وایي زه داسې خفه شوم وایي د شپې مې خوب ولیدلو ما مقصد دا دی وایي خوب مې ولیدو محتمم صاحب نور الله مرقده وایي دې را رواني او وایي دې دارالعلوم مخې ته امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ استاذ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي هغه دلته ولاړي وایي په همدغه شپه زه خوب ګورم نو وایي زه ډېر داسې وایم چې خلق وایي چې امام صاحب راغلی او ډېر خوشحاله دي وایي امام صاحب رحمت الله علیه په دې خوشحالۍ کې زه ورمنډه کړمه وایي امام صاحب رحمت الله علیه ټولو طالبانو ته وایي ولاړې وایي ما ته اشاره وکړي چې بچیه دې خوا راشه و چې زه ورشم نو زه ورته غاړه ورکم چې غاړه ورکم نو ما ته وایي چې بچیه ته ځکه مې دې ټولو ملګرو کې ځان ته رانږدې کړي چې ته محتمم صاحب ته ډېر ګران یې او محتمم صاحب تا ته شپه کې دعاګانې ډېر غواړي او بچیه واوره چې ده ته څوک ګراني نو بچیه ما ته هم ډېر ګراني ګورئ وی دا خبره چې وشوه وی داسې ویښته را باندې په خوب کې وی سهار چې را پاڅېدلم وی چې مولانا صاحب مخې ته راغی وی جب ته لاس کو ما ته مسواک راکو آی های آی های 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 دا صاحب کشفو دا صاحب کشفو ما ته مسواک راکو ما ته وی چې سکوت کې ډېر اختیار عزت دی په سکوت کې څه شی دی وی زه غلی شم بس ما ته وی جړه راغله مرګرو ما نه ټوله ورځ سوځلې تپوس کو ته خو نن ډېر غمجن یې ما ویل مخکې به ملی بیم شک او شبهه وه قسم په خدای چې حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده یوازې په ظاهر د قرآن خبر نه دی الحمدلله په باطن د قرآن شریف ډېر ښه خبر دی الحمدلله وی بیا زه مرګرو مجبور کړم وی 2-3 ورځې بعد د ما ته داسې وړوکی خط راکو او راته ویل چې دا خط کولو کا او هره خبره مرګرو ته مه کوه په خط کې راته لیکلي چې زما دا خوب چاته مه بیانوه تاسې د هغې شخصیت شاګردان د هغې د بچو شاګردان یې خورې د خپو راوالی رانجۍ کوي د سترګو د دې خلقو زه دې جومات ته داسې راتاو شم ودرېدم ورته ما هلته تپوس وکړو ما ویل دا د حضرت صاحب کور مخکینی وی او اوس د ناستې ځای جوړ شوی
قسم درته خورم ما ته بله دیوالونو ته لیدل جرأت مې نه کولو مل اسې نه زما سترګې بې ادبي ونه کړي ځکه چې یو شی په بې ادبۍ عادت وي هغه نه بیا بې ادبي کېږي. سوال درته کوم دو خبرې صفت د مؤمن څه دی؟ عباد الرحمن صفت څه دی؟ الذین یمشون علی الارض هونا. د دې مشرانو سپین ږیرو نه زه دا خبره کوم دوی ته قسم نه ورکوم خو دوی ته وایم چې ایمان سره تاسې وایي محتمم صاحب هغه ولی نه و چې بره به یې داسې نه لیدل لاندې به یې لیدل. ټول سپین ږیرو نه تپوس کوم. ما دو ملاقاته شوي یو باباجي د پیر سباق نه ور الله مرقده زما مرشد او زما پیر صاحب هغه وفات شوی و زه ولاړم دو طالبانو په سر ورته صادر ونیولو په خدای قسم دی باباجي طالبان ته ولې صادرونه ښکته کوي او یو مې تنګي کې ملاقات شوی و داسې تلو که نه تلو جواب راکوي. ولی صفت څه دی؟ د مؤمن د عالم صفت دا دی چې هغه سراسر سنت وي. نو مفتی عبداللطیف صاحب را روانو نو ما ته بنوري صاحب وایي ما ته به هغه قاري ویل وایي قاري مالجي وایي که د سنتو نمونه ګوري که نه نو مفتی عبداللطیف صاحب ته ګوره. نو زه اوس تاسې شیرګړو والا او مردان والا او خیبر پختونخوا والا ته ګورم چې نن دور کې والله بالله ثم تالله که په دې وجه ویم چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وایي چې د چا مخامخ صفت مه کوه والله بالله بیا په دې خبره قسم کوم په دې نیت نه ویم خو چې د سنتو نمونه ګورئ هغه انشاءالله په خاندان کې د محتمم صاحب رحمت الله علیه دا بچي او نصیب وي انشاءالله. یمشون علی الارض هونا دا هغه خلق دی چې په ځمکه ځي نو تاسې دپاره ډېر لوی خیر دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کوفي ته لاړو. چېرته لاړو؟ عبدالله ابن مسعود کوفی تلاړو 7000 کسان مجمع جوړا دا سو زرا 7000 کسان مجمع جوړا دا. عبدالله ابن مسعود می لاندی ګوري اے عزیزانو عبدالله ابن مسعود می لاندی ګوري طالبان تابعین او بعضی صحابه کرام چې بوډاګانو د عبدالله ابن مسعود مجلس کې ناستی. عبدالله ابن مسعود می جاری اوخ کې روان دي. عبدالله ابن مسعود تا یو سړی راغی لار کی تپوس کی بے ورته راغی بیتی تپوس کی اے عبدالله ابن مسعودا مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نږدې صحابه کرام عمل اوخایا. عبدالله ابن مسعود می پجاړا شو ورته وی اے د خدای بندګانو مانا تپوس مکوي اسینا خطا شما خو یاد ساتي. عبدالله ابن مسعود ورته فرمایل اے زمارونو اے ددی علاقی اسیدن کو اے عوامو او خواسو زبتا سیتا د آقا مبارک یو قول پیش کما. محبوب مبارک می فرمائی تاسی کا مومن انسان تاسی کا کامل مومن انسان لی دل غواړي او ګوري اغیتا تکی سرنگ عادت تے چھ مزل کی پلا روان دے. عبداللہ ابن مسعود پجاڑا شو بیا ہوئی اے دخدے بندگانو سرداری کونین میں دا آیات الوستلو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے دکوفی اے بصرے والاو اے عراق والاو اے بغداد والاو تاسی کی بازی کو تاہینی موجود دی داد زان اوباسی. کم سڑے چی تلل کی عاجزی کہے کم سڑے چی مزل کی عاجزی کی دا دو کونو سردار حافظ جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی مبارک فرمائی سوک چی پتک کی عاجزی کئی سرداری کونین ہوئی زبورت پولیس رات کی غاڑی ورکول تولاڑ ما. عزیزانو زمان مقصد دادے چکم صفاتی پلار کیو الحمدللہ آغا صفات بچو مبارکانو کی دی. اے شرگڑ والاو خیل کوئی دیوالونو تیم پا بدسترگم گورے زچی دی آیات مصدا گورم نن پا دی دوری فتنہ کی چو گورم ماتا دا محتمم سے بچی خکاری الحمدللہ تاسی تب مخکاری انشاءاللہ. نند محتمم سے
روح تو قبر تباچا سے بوئی سیرے در علماء او محتمم سے بنور اللہ مرقدہ تا داسی گلان روزلی دی تا داسی بچین دزان شات پری خود لی دی لکت چی اسمبلی تلاڑے درویش د زمانے وے نندی کا بچے تلیو واللہ العظیم ز قسم سر دا خبرکم ماتا د محتمم سے لختی جگر د علماء زینت اخکلا امام الاولیاء دنندور محمد قاسم سے حفظہ اللہ ماتا د اسمبلینا بہترین صفت روڑو چے اے بچی اورا اسمبلی دا چا ابد دا پارنوی دا درے ورزو دا سوال کٹ دے و محتمم صاحب تلی دی پٹکے پسرو او محتمم صاحب کلچ رات لی پٹکے دی پسرو تب ویچی زماد بچی سحال دے واللہ ستا بچے دا عبداللہ ابن عمر پشانتے تاریخ را جندے کو عبداللہ ابن عمر میں یوزے تچا امامت توڑان دی کولو ورطوی اید عمر ابن الخطاب بچیا جمی توڑان دی شاہ عبداللہ ابن عمر میں جمی توڑان دی کی دلو عبداللہ ابن عمر میں کلچ جمی توڑان دی کی گی سادہ سادر دے ادھزان نہیں تاو کو سادہ سادر دے چاور تویلی اتاثر خپل مالم دیر دے یہ دو خدای بندہ ستا جامی نشتا اگا مبارک ورطویل نا زد خپل پلار پچامہ بانی داغ جوڑا ول نغوالم نن دا دور فتنے پا دا سے دور کی کہ دا سے خلق تا سے اسمبلی تا اولے گل پا خدای قسم دے نئی در تا روٹ پوخ کو نئی در تا کالیجون راوڑل نئی در تا نور سہولتون او گیسون راوڑل خو انشاءاللہ دا جناب محمد الرسول اللہ دردی اسمبلی تا او رسولو علتی دا اسلام یو عظیم نعرأو لگولا منگ بد دوی سر انشاءاللہ اوگپ اوگا ولاڑیو نند دوی جون سنگے چھ مخ کے جون دو اوسم آغا جون دے خزیو خبرکم او آغا دا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اغیتا باچائی وقت جواب راولے گلو او مالک بن دینار لگراشا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مبارک چلاڑو دا باچا دربار تا درے شرابین چھ دا عمر عادت شرابینو عادی شرابینو اغوی راغلیو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ چھ سرنگ دننشو لا دعوتی نو ور کرے تقریری نو شروع کرے مالک بن دینار میں سلام اچھئی عزیزانو دریواڑا عادی شرابین را پاسیگی دریواڑا عادی شرابین آگر آزی او تو مالک بن دینار پلاس کی لاسک دی او مالک بن دینار باچا حیران دے مالک بن دینار میں یو زانتا نزدیکے یو را نزدیکے زانتا غاڑا ورکے مینا ورکے وہ پسحبت دا اولیاء بسر زرشی پسحبت دا اولیاء بسر زرشی کوئے کانے او یا لٹا دا سہرا دی سر لاسن ملو کئی مالک بن دینار سر لاس ملو دے غاڑا ملو دا آغا حکمرانی وقت دی شرابینو تگوری جاڑی مالک بن دینار توی اے دخدے بندہ کم یو دم دی پدوی واچولو حکمرانی وقت توی واللہ ما اس ندی پی اچولی دوی نتپوسو کا سوجدہ اغی ورتوی پا خدای قسم چی منگ دی کسر لاس ملو کو زمانگ دزر دنیا بدل شوا دا آغا درویشان دی دی پا ملاقات دزر دنیا بدلی گی ما یو مسئلہ راغلے وا او ما ویل خدایا پلارت لم چرتا مسئلہ دا راغلے چی زمانگ دیو ملگری نا پا گاڑی باندے او کس لگے دلیو پا دے روڈ ستاسی او ملگرے اگر دیر زیاد خپو ما تاویل مانا دا دارلومی شرگرنا لگ مخ کی او کس پا گاڑی لگی دلے او دا مرگ او دا حال نے خبر نہیں با او گاڑے میں تانا کی ولاڑ دے او گاڑے پردے دے غریبیم او پا حسم نیم خو اس مسئلہ دادا چھ ما باندے مالک دا گاڑی بدگمانی کڑی ذکر چھ اگا پا کراچی کی اسی گی نماوتل کمزے کے دے وہی شیرگڑ کی ما ویل زبی غم آشا انشاءاللہ چر عالم
ما دعا وغوښته دارالعلوم سره ودرېدلم داسې 8 بجې وې مالې ربه په دې دارالعلوم کې ستا هغه نیک بنده وخت تیر کړی چا چې پکې ستا د قرآن کریم ترجمه کړې ده چا چې پکې ستا د حبیب احادیثو ترجمه کړې ده تشریح کړې ده الله د هغې ولی کامل په عمل د هغه په وسیله باندې الله چاته چې روان یم خدایه زړه کې انقلاب د مینې او محبت راولي چې څرنګه لاړم هغې ملګري نه به پټېدل زه چې ورغلم نو چې څنګه ورښکاره شم کسان بار را ووتل خو هغه ځای ما نه خطا دی زما حافظه کمزورې ده دا د ست خبره ده نو ما هلته ملګري د مالجي زه خو راغلی یم یو عاجز انسان یم انشاءالله هر څه منو اول ستاسې د بیمار هغې ویل بیمار خو زمونږ هغه خو وفات شوی دی او دا خو د هغې نن 4مه 5مه ورځ ده مال خجي بس زه د هغې خلقو نه راغلی یم او هغه کسان هم را سره دي او زه راغلی یم بس خو مالګورې داسې چل دی چې محتمم صاحب ډېر درون انسانو او محتمم صاحب نور الله مرقده زه د هغې کلي ته راغلی ما سره هېڅ څوک نشته او د الله نه مې د هغه په عمل وسیله دعا غوښتې ده ته چې څه وې موږ ورته تیار یو په خدای قسم کټونو باندې ناس نه و ولاړ هغه سړی ویم زه ویم خدایه ټول شیرګړ آباد کړي خدایه د هر شیرګړ د کور نه خدای محدثین د زمانی اوباسي ما ته ویلي بس تاوی د محتمم صاحب نور الله مرقد صرف نوم واغستو بالکل وی مونږ بخلی ما هغه ملګري تر مال داسې چل دی چې مالک د ما سره لږ ملو کا ګاډی خو راوباسو خو ده خو قرباني وکړه اوس به یو بل کار کو هغه مالک سره ما خبرې وکړه مال ستاسې ګاډی په تاڼه کې ولاړ دی او هغوی مونږ سره جوړه وکړه خو ته کاروبار خو دې ښه دی وی الحمدلله ښه غټ کاروبار مې دی نو په هغه وخت کې 1,80,000 روپۍ ته ما راوغوښتلې مال دا راولېږه هغې ویل مولوي صاحب بالکل درغلی چې موږ سره دې ملګرو دومره احسان وکړو ما ورته پیسې راوړلې مالجي دا د دې بس د دې په بچو باندې به ولګې ما ته ویلې نه که نه چې د سونې نه ډک ګاډي راولې تا وایي زموږ د حضرت شیخ نامه اخیستې ده تاسې شرګل ډېر غیرتي قوم یئ دا چې د وخت وزیر اعظم سره مقابلې کوي نو الحمدلله تاسې کې مینه ده تاسې کې اخلاص دی او تاسې واحد شرګړ دی الحمدلله چې د دې نه اوسه پورې داسې په اخبار کې بیکاره بیان راغلی نه دی الحمدلله دا د خدای احسان دی نو غرض مې دا دی رونو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د خپل پلار په جامه داغ لګولو نه ځان ساتلو او شرګړ والاو تاسې به د مدرسې داسې خدمت کوئ چې زمونږ محتمم صاحب چېرته چاندي ته څوک ونه لیږي انشاءالله زمونږ مدرسه داسې آباده کوي داسې تر او تازه وساتئ دا د باباجي نور الله مرقده د ناستې ځای دی زه هغه کوټه کې کېناستم ځان راته کچه ښکاره کېدلو معلومات زر جومات ته کوي دلته به هغه دمه کوله دلته به کېناستلو هسې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسې وایي چې دا صوفیان د ادب ډېر ډېر بیانوي دا خو موږ د صدیق اکبر ښودلی دی ای سردار کونین چې دنیا نه د تلو وړاندې لږ بیمارو نو مسلی چا ته پرېښوده جواب راکوي ټول جواب راکوي چا ته حضرت شیخ صاحب نه بېادبي غواړم ځکه دا مونږ مشران دي که ما نه څه بېادبي کېږي معافي غواړم او دا بېادبي ده چې دوی د وړاندې زه تیزې خبرې کوم تاسې نه جواب غواړم د حضور پاک مصلې ته د حضور پاک نه بعد څوک را روان دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میں د نبی نه بعد ړومبی امام جوړیږي ماتا د نبی نائب ماتا د نبی سخر مبارک طریقہ خیچ او بچیا تب زندگی سنگ تیرے ماتا پتنوا سرداری کونین مراغے مسلید سرداری کونین تا عزیزانو د سرداری کونین مسلی مخی پر خودلا کمزے چی زما آقا بخپی مبارک کی خودلے اغیزے باندی صدیقی اکبر تندے مبارک کے خودلو ولی علماء و مشایخ ناستی ولی مسل باندی ادریدل دا سبید بی خونوا دا خو گناہی کبیرہ ندا
لیکن صدیق اکبر میں پانا کو لاوی رنبے قدم اچھتے ماتوی خیات ساتا دبے دبی نبزان ساتے زویم یا صدیق اکبرا ولی بیدبی سدمر خطرناک عمل دے اوی او شیطان اللہ زکت تباکو چھ داغن بیدبی دا آدم علیہ السلام وشوا رنبے بیدبی پسمکا چا دا کائناتو پا دی مخبانی رنبے بیدبی چا کرے وا شیطان لعین کرے وا حسد چا کرے ہو شیطان لعین کرے ہو عزیزانو یاد ساتھئی منگ دا صدیق اکبر دا ادب پانا کلو کرلا چگورے یاد ساتھئی دا سرداری کونین پا مسئلہ باندے ما تا دا ادردو اجازت تے لیکن ما تا زما ادب او ما تا زما ارادہ دا سے اجازہ نہ رکھئی چھ زد آقا پا مسئلہ باندے ادرگم سنگ بچاگا ادردو نو دا آقا پا خپو مبارکو کی خپل سر مبارک را وصل تندے مبارک دا میں تاسی لغرز دادے تاسی دا خدای لوی لوی اتقیاء کی خدای لوی لوی عالمان کا خود دوی دا بچوبم عزت ساتو انشاءاللہ دا دوی دا نوصوبم ساتو انشاءاللہ او یاد ساتای دا منگ دا صدیق اکبر دا ادب خود لے دے او چھ دا چان خپل علماء نارازی دا چان خپل علماء نارازی یاد ساتای دین با اللہم نارازی نو منگ او تاسبا دو خبرے کو منگ با دا مدرسم تر و تازہ ساتو انشاءاللہ او اغا مدرسبم تر و تازہ ساتو منگ با انشاءاللہ چی دی کوسکی تیریگو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علینا چاہتا پوسکو حضرت ستاسی علم خدای دیر عام کو دیر قبول کو لوی لوی خلق ستاسنا فیدہ اخلی دا سو وجدہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مبارک اخکل جواب رکھ دیکھ طالبان لگ دیر ناستی زماگرانو طالبانو او خاص کا دارلوم والا شاگردان چکم دی اوی لگ لاسونا برکے دارلوم زمیم الحمدللہ زد حضرت سے شاگرد اس جوڑ شما خواہ زدک اللہ دے کے ناسم چھ تو استاذ نلان دے کینم زکا امام محمد رحمت اللہ علیہ قول دے چھ استاذ سر بیو شان نکینے نو دی جو صورتون ویل زماد زر ارادہ داوا چھ قیمت کے زد محتمم سے بنور اللہ مرقدہو نسو کی راشما ما تبوی ما سر با عمل نہیں اس پا مرا سر نہیں ما تبا عرص پا دی مخراو غرزی گی زبا دغی وقت کی یتیم او یسیر پاتشم زبا انشاءاللہ دا ولی ابن ولی لمن انیسم چھ دا میں استاذ دے دسو صورتون استاذ میں دے الحمدللہ نو تاس چکم شاگردانی بیلا سن برکی منگ طول شاگردانی والحمدللہ درخواست در تکوم دا نور مدرسون با قیاس ناخلی دا حسین احمد مدنی نبا اخلی دا حسین احمد مدنی اے خپل استاذ تی پا خپل پا حرارت دا خیٹ باندے او بگر مولی جیل کی پراتے دی استاذ خدمت تا دم وراغے او آغا چگے جوڑے کرے اگی ورطوی تستر آلی تخو مجرم نہیں وینا پا کم جرم چا زمان شیخ پروتے زم آغا مجرم ما راغ خپل استاذ تبے آغا دا ابو لوخے دے خیٹی پوری نیولیو او آغا یخوال بلک کم شو نبے بے ابو تحجد ٹیم کی ورکل آغا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تاصل آغا ویم چا دا خپل استاذ مخ کی بلاری نتو کوئی غاڑبا نتازہ کوئی تاسی بوئی چی مرا خلق پلان کے عالم دخپل استاذ تاوئی دکی دمرا بدعاتی دکی دمرا بدعاتی نا 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 زمانگ دا اولیاء صاحب کشف دی الحمدللہ منگ تا یوازی قرآن ندے خودلے منگ تا دا معرفت طول اللہ ری خودلی دی انشاءاللہ نو خبر میں دا ادب کولا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علم اللہ ولی دمرا قبول کرے چھ پزرہاو حضرت شیخ سے بفرمائل پا درس بخاری کے منگتا ویل زمان مذہب مذہب شورا دے طولو الحمدللہ زمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دمرا ادبو یو عیسائی ایمان روڑی سنگ ایمان روڑی یو عیسائی دا دیر عمر خاوندو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے یو حیوان متعلق تپوسکو چھ دے دے بلوغ علامہ کل سڑی تا پر نظر رازی چھ داوس خپل وقت رسیدل دے دے یو حیوان متعلق نمی واغستو زلتا جماعت کی داغا نم نالم دے وجن آغا لگا بیتبی دا نو آغا حیوان بارکی تپوسکو امام صاحب رحمت اللہ علیہ چھ دا کلا دے بلوغ ترسیگی آغا دیر قابل دو حیواناتو پا علم کی آغی ورطویل پا دیر ٹیم باندی رسیگی چھ دا علامہ ظاہرہ کی نو دا سوی بس بے وقت رسیدلے خواہ بل ورز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ناستے چاسر مجلس کی دا عیسائی راغے سگر آگے عیسائی راغے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ادرے دو شاگردان تپوس کی حضرت خطا شلی
اے استاذی محترمہ خطا شوی ورتوی بچیانو ولی ورتوی چرا روان دے عیسی دے تا عیسی تا احترام تا ادری دلے ورتوی اے دخدے بندگانو ما د دین او معلومات حاصل کړو ما تا د دې دراتلو په وخت هغه مسله خبر یاد شوا زکه ادری دلما هغه عیسی سو قدم لاړو واپس راځي ورتوی اے نعمان بن ثابت ولی ادری دلی ما د پارا ورتوی زمونږ د آقا خلی خبره مبارک دادا چې د چانه سفیده درته ورسیدله د هغې عزت او احترام بساتي د عیسی په غاړه باندې نشان د عیسیت پروت دی امام ابو حنیفه ته یې غاړه ورکړه ورته وایي ما ته زر زر د جناب رسول الله کلمه وایا یاد ساتي او مردان شیرګړ والاو انشاءاللہ کتاسی د محتمم صاحب د بچو د نوسو قدر کوي انشاءاللہ خدای بم بچو کی عالمان پیدا کی خدای بم محدثین پیدا کی آغی چا سرزان م برابر وي چې څوک بی ادب دي آغی چا سرزان برابر کی چې چاته په ادب باندې لوی فایده رسیدلې ده امام محمد رحمه الله زمونږ د فقه کتابونو کې څومره مقام لري د امام سے په شاګردانو کې څومره لوی مقام لري د دې قول دے ما نہ دے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بزمون مدرسہ کی بیان کرو وی دا پا کلونو اڑان دے دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مختداسی نلی دل چی مانا پستر گولی دیو کی بیدبی ونشی دا تعلیمات دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نمونگو تاسی با انشاءاللہ دا دی اولیاؤنا دو خبری یادو انشاءاللہ تکبر نہ بزان ساتو زکا منگ تا پتہ او لگی دا چھ تکبر چا کرے اللہ ذلیل کری او دویم دا چھ دا دی خلقو با منگا عزت ساتو زکا دی کی دا کامل و مومنان صفات پرات دی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا ما دا دی آیات پا نن وقت کی مصداق پیدا نکو دیر اغا کدیر دے دوی دی الحمدللہ او زدہ خبر بار بار کم او پنن دور کی قاری بشیر احمد صاحب دے پھر سباق بابا جی لختی جگر دے انشاءاللہ کتا سے قتلے اغم چھ پلار روانی دا سے روانی لیدلے بازی مرگرو نو یاد ساتی رنو منگو تا سے بد دیو خدمت کو انشاءاللہ او زدہ تقریر پنیت نیم راغلے زو بابا جی صاحب تدا درخواست کم چې ته زما استاذ محترمې ما ته به داسې نه وی چې تاسو سره ټیم شته که نه زه به د شیرګړ په کوڅو کې داسې ګرځم لکه ستاسې ادنا نه ادنا نه ادنا شاګرد وي انشاءالله زه به داسې نه ګرځم زه به ګاډی په سړک ودروم زه به خپې له خپې راځم قسم په خدای ایمان سره درته وایم چې ما ته نن په دې کوڅو کې ګاډي کې تلل خوند نه راکوي او ما ته بابا جی نور الله مرقده یدیږي نو درخواست میں دادے مدرسہ به جوړو انشاءاللہ تر تازه به ساتو انشاءاللہ او د بابا جی ټولو بچو تبا د عزت په نظر ګورو غره منگ تا پکی دانا چه دا ادنا دے دا اوسط تے ٹول منگ تا اعلا دی الحمدللہ منگ تا ٹول اعلا دی منگ تا ٹول معزز دی منگ تا ٹول مکرم دی دا خو پرے دا نسے مبارک دی دوی راگے چه کڑوسے مبارک دی بابا جو مال جب دی اگو بانے زان تا کینو ما دا چا کڑو پا اگو بانے عمر صاحب دا نبی علیہ السلام نسے نو گرزولے جواب راکی گرزولے او کنا رونو نبی علیہ السلام نو سے حسین ابن علی یوزل روان دے او عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا قتن اوچتے الحمدللہ اغد ونی دا قجوری ڈٹ تا منڈے والا التا حسین ابن علی ادرے دو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورپس ورطاو شو اے بچڑیا ولی مان شات شوی ورطوی تا ندی وجن شات شم چه زما باباوی چه پا کملار عمر لارشی پاغی باندی شیطان بے نشیت للے دری ورزینا سر پلارم بے پی نشیت للے منا زما خو عقیدہ دادا چه عمر پی لارشی زدی وجن دا حیات وجن تا تا ادری دلم ورطوی اے بچڑیا اس راشو زما پوگو کینا یوخ پا پدیرا واروا بل پدیرا واروا او چې څنګه دی سرداری کونین مبارک ته وزلی پسترګو مبارک لاس مبارک خود له اے د خدای بندا زما پسترګو لاس کیدا چې سو تیند کیو خرما
زبویم چې یا الہ العالمین اسم را سره نشتا خو ما د حسین ابن علی لږ سورلی ما ته دا عزت حاصل شوی دی یا الہ العالمین د هغې عمل په برکت مې وبخه د دې اولیاء بچی به ګرځو ان شاء الله دا تاسو ته وایم چې ګوره دا د ځان نه خبره نه ده او که تاسو وایئ چې موږ بچی عالمان شي موږ عالمان شو نو د دې اولیاء خدمت پکو ان شاء الله نو زما درخواست دا دی بیا چې زمونږه د ټول خاندان ته بالکل د پوره تعاون ان شاء الله وعده ده ورسره زما وعده ده ان شاء الله موږ به د دې جومات خدمت په دې وجه کوو چې دې کې ډېر زیات وخت باباجي صاحب تېر کړی نور الله مرقده او هغې د ژوند یو ارمان او ښکلا وه نو دواړو مدرسو سره به څه ساتو ټول جواب راکړي څه به ساتو مینه به ساتو که نه او دې کې طالبان ډېر زیات دي نن درنه د احمد علی لاهوري رحمت الله علیه مطالبه کوم درنه عوامنا اولا طالبانو نسانیان ما ته حضرت صاحب د چام نه دی ویلي خو ګوره یاد ساتئ زه د هزاروي صاحب رحمت الله علیه په دغه کې بچی یم چې زه هر ځای ته لاړ شم زما یو سوجي دا جومات او مدرسه د باباجي مخکینۍ مدرسه وه که نه وه دا الله قبوله کړه نو الله ورته غټه ورکړه چې دا نوې قبوله شوې غټه نه ملاوېدله نو زما درخواست دا دی مونږ دلته جلسه وکړه ان شاء الله د باباجي دام د سترګو یخوالی و هغې هم د سترګو یخوالی دی زه نن خپله لږه چانده اچوم او غرض مې دا دی چې په من به نیموم نیمه چانده به د دې جومات او نیمه چانده به د مدرسې وي ان شاء الله طالبانو تاسې نه ډومبې مطالبه کوم عوامو تاسې نه مطالبه کوم زما د دې مدرسې دپاره 10,000 روپۍ چانده او 10,000 مې د باباجي د مدرسې دپاره چانده انشاءالله 20,000 روپۍ چانده زه اچوم نور به تاسې ټول ملګري طالبانو د چپسو پیسې به م راکوئ نن چپسو پیسې نه دي ځکه طالبانو سره هم دا پیسې وي او داسې ووایي چې دې هفته کې موږ موبایل ته ایزلوډ نه کوو په بلا دې ولګي دا پیسې به نن قیمتي کوو انشاءالله دا به کو که نه زه څه دپاره کوم ما درته وویل چې ما سره څه بل عمل نشته نو د باباجي څه شاګردان او مقتدیان به دې ځای نه جنت ته رواني د خیره سره څه به د هغې ځای نه رواني ما عبدالمتین زه به ګناهګار یم عمل به مې نه وي ګډ وډ به یم یو خو به راباندې اواز وکړئ چې دا زموږ د دې مدرسې م رکن دی او د هغې مدرسې م دی د دې م رکن دی او د هغې مدرسې م څه شی دی رکن دی او یاد ساتي دا رکنیت دا په جنت کې خپل نامه په ټکټ په رجسټر کې لیکل دي انشاءالله تیاری ورته که نه ټول تیار یې داسې لږ تاسې مولوي صاحب مبارک لږ داسې شاته شئ به راپاسېږي به ټول ګورئ راځئ به ټول او وړاندې که اخوا وړاندې که صدر دغه ځای کې واچو ته بچې پاسه که نه ته پاسېږه دا ګورئ حضرت صاحب زما خپل دغه دی خفه نه شي جي تاسې به دا نه وایي چې دا ولې دا زما خپل ځان په دې رکنیت کې راولم بچیانو تاسې دلته ته کښېنه مولوي صاحب نه دلته ته کښېنه دا لکان شاته وړاندې کړه ته ودرېږه مولوي صاحب ته ودرېږه د حضرت صاحب د خاندان په حکم باندې او 2 طالبان دلته ودرېږي دې ځای ته چې دلته دغه وکړي د هغوی د خاندان 2 کسان دلته ودرېږي دا واچو دیکھیں خپل کاته برابر کم بیا به ځان وچو انشاءالله انشاءالله دا ور واچو جزاکم الله دا واچو رونو ار یو مرګره ټول به راپاسې کې اوس را پاسې ټول د خیر راځئ به ټول دلته طالبانو تاسې به اول راپاسېږئ تاسې به ډومبی راپاسېږئ طالبانو